جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی یقول العبد مالی مالی، بندوی زما مال زما مال، دے لگیا دی وی زما مال او زما مال. جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی وانما له من ماله ثلاث، دے خود مال واویلا او چغی وی چې دا مال زما او زما مال. ستا د مال ستا د پاره صرف درې شي نستا مال دی، بس درې حصے دا ستا مال دی، د دین علاوه ستا مال نشتا. جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی ما اکل فافنا، اغه حصہ چې د اوخړه او فنا شو ختم شو، دا یو حصہ د په مال کې دادا. یا فرمای او لبس فابلا، یا د خپل مال نه د ځان له جامع انتظام وکړو، هغه واچول او زړې کړه، دا دویمه حصہ ده. او بیا فرمای او تصدق فقتنا، یا صدقه کو او د ځان د پاره ذخیره وګرځولا، بس خوراک وکړو ختم ش، لباس ځان له تیار کو زوړ شو، صدقه کو ځان د پاره ذخیره کو، بس دا درې د په مال کې د ددی بس. او فرمای وما سوا ذالک فذاهب وتاركه للناس، د دین علاوه چې سدي نو د الله پیغمبر فرمای دیت لون کې دی راغینا او خلق لره پری خودون کې دی، هغه مال به خلق ته پری دی باقی، او تبتنا دوخ پید ولاس خالی په کفن کې رواني، نور مال او دولت په خلق یغستانه دی. نو ستاره پاره د خوراک او د سکاک او د لباس او چې خیراتی د الله رب العالمین په نوم دی ورکړی دی، د قستا مال لباس، باقی صرف ته څوکیداری، باقی صرف څوکیداری کوا، بے پیسو نو کری. د دې وجنا حافظ ابن کثیر رحم الله فرمای احنف ابن قیس رحمه الله وی هغه یو کسرا درهم ولید، هغه لاس کې درهم نیولیو، وی احنف ابن قیس رحمه الله وت فرمای چې دا سدي، دا درهم دا څه شي دی، دا چا دی؟ هغه وی دا درهم دی او دا زما دی. احنف ابن قیس رحمه الله وت فرمای چې دا درهم به الستای چې ته د اجر او د آخرت د ذخیره په کار کې ولګې نو دا ستاره، او که په دغه کارونو کې نه لګې نو بیا دا ستانه دی، بلکې ته د دې مانت ر دې نوکر صرف څوکیداری کې، نور دا ستانه دی، بیا ته د دې ته څوکیدار صرف. نو د دنیا دا مال او دولت او دا سرمایا چې کوم مونږ په استعمال کې راوسترونو، دا قزما استاده، دا باقی زما استانه ده، یا ما او تا صدقه کړی دی دا زما استادی. جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک یو موقع باندې یو چیلے ذبح کړي وا او تقسیم کړه خیراتی، پاغه کې لږه غوندې حصہ پاتې شو. جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک تاسو کو وای چیلے څه شو؟ جواب میلاو شو حضرت دا غلګ حصہ پاتې دو باقی ختم شو. نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک تو فرمایل چې دا کما تقسیم شو دا پاتې ده، او چې دا کما پرته ده دا ختمه ده. دا چې کوم ورک هغه صدقه وا هغه ختمیدون کې نه ده، هغه به مونږ ته په قبر کې میلاویږي او په آخرت کې به میلاویږي، او دا چې ځان له مکمګدل او په خپل خرو کنه نو دا ختم شو. نو چې کوم تا صدقه کو دا الله رب العالمین په نوم دی ورک نو دا ستاره، او دا باقی چې ته استعمال کې دا ختم، دا چې کوم پاتې دی دا ختم، دا ستانه دا د بل چا دی. د دې وجنا حضرت انس رضی الله عنه فرمای جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک فرمایل چې کله یو بنده وفات شي او د جنازه ته غست رواني نو د سره درې شي نه روان دي، د سره خپل اهل او عیال روان دي، د سره خپل عمل روان دي، د سره خپل مال او دولت روان دي. مال او دولت د سره چې دی په کم کټ کې راغسته دي، د باندې کم کمبل خور کړي دي،
دی په کم ټریکټر کې اچولې دی دا د مال او دولت دی پدې کې روان دی دا درې شینه ورسری دي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله د دفن وشي ددن خپل اهل عیالم واپس راځي خپل مالم ته واپس راځي د سره یو سیس پاتې کیږي چې هغه د عمل دی بس په دنیا کې خو دی وی زما مال او دولت زما جیداد او زما سرمایا خو په دغه قبر کې بیا تاسو سره سرمایه نه پاتې کیږي تاسو سره مال او دولت نه پاتې کیږي تاسو سره خپل بچي اهل او عیال نه پاتې کیږي دغه قبر کې بیا ته یو ستا عمل بل تاسو او حساب کتاب در سره کیږي نو دنیا دا سرمایا او دا مال او دولت چې خصوصا په موجوده زمانہ کې دا مونږ او تاسو د ځان د پاره یو امتیازی شان والا چیز ګرځولې دي مونږ وایو چې چرته چا ځان سره مال او دولت ور سری دي نو زمونږ په دې پښتنو کې دادي مړوي غم خادم هم د سره بیا خلک کوي او رشتہ داران هم د په نظر باندې ګوري حالان کې دا مال او دولت اړو څه شي نه دی د دې مال او دولت اندازه به ال لګي کنه چې کله د دنیا د سترګې د پټی شي او دا د برزخ او د قبر د زندګۍ سترګې د کولاو شي یا د حشر په میدان د حساب په میدان کې ودرېږي کنه نو بیا به تا ته پته لګي چې زما د محلې هغه ملنګ او فقیر زمانہ په سل چنده غوره دی هغه غریب سړی زمانہ غوره دی ولې دا غسر د حساب کتاب مختصر دی او تاسو سره یو انیو د یو پای حساب کیږي چې دا د کم زین راغلی و دا په کم ځای کې لګولې و او دارته ملاو شوی د صد پاره و نن سبا دغه سیز زما استاد پاره بس د فخر او غرور د پاره یو ذریعہ ګرځیدل دا مونږ وای بس دا د کمال سیز دی چې مال او دولت در سری اصل د کمال سیز رونو هغه ایمان دی اصل د کمال سیز اعمال صالحه دي اصل مال او دولت هغه ایمان او اعمال صالحه دي ځکه مال او دولت څه ته ویل کیږي چې ستا په کار راځي ګوره اعمال صالحه او ایمان په دې دنیا کې هم دا په کار راځي اعمال صالحه او ایمان په دې دنیا کې الله پاک په دغه دولت زما او ستا مسلې حل کوي من ایمان دا د کمزوري سطح دی زما او ستا اعمال دا کمزوري دي من په ایمان او په اعمال صالحو مهنت نه کړي په دې مهنت وکا دا کوم توقع چې ته د مال او دولت نه ساتي دغه توقع دغه نتایج به د ایمان په وجه ته ته میلاو شي څومره اولیاء الله او بزرگان دي زرګه خلق اغي پس منډه تړلې وای د ملاقات د پاره هارون الرشید بادشاہ چې په خپل محل کې دی او بیبي زبیده ور سره ده او داسې د محل نه تماشا وکړه یو غوغا جوړه ده یو لخر روان دی زبیده د خپل خاون نه تپوس کوي دا سم چل دی اور توای وای دا یو عالم دی عبد الله ابن مبارک رحمه الله او هغه دی خار تر اغله دی نه خزوتی دا چې د بادشاہ دی د وطن دا چرته وزیر دی دغه خو فوج استقبالیت نه دی ولاړو خلک پس منډه وای هغه ورته نه وزیر دی او نه بادشاہ دی نه د استقبال د فوج ضرورت شته دی نه خزوتی بیا هم دومره ډېر خلک په منډه ور پسې روان دي دا خو بلا لخر دی هغه یاو د بس خلک دومره په محبت او شوق کې راوتلی دي زرګه خلک پسې روان دي نه خزه د هارون الرشید بادشاہ ته وای چې بیا بادشاہ دی بیا بادشاہ دی کته بادشاہت کې نو د فوج په زور باندې کې کته بادشاہت کې د پیسو د خزانه په زور باندې کې او دا بادشاہ دی د خلکو پړونو باندې بادشاہي کوي داغه د خلی یو خبره خلک ځان سره نوٹ کوي داغه یو لیدلو ته خلک په انتظار باندې دي بادشاہت دی ته وای ولی هغه کې د ایمان او د اعمال صالحو هغه کامله مرتبه او درجه موجود و هغه خبره ما او ته نن په سرمایه پسې تړلې دي په مال او دولت پسې متړلې دي نورونو دغه مال او دولت او دا سرمایه د دې هغه انجام الله پاک په دنیا کې مخای
او چې دا دنیا کله الله پاک ختمي کنا نو مجموعي تور به مخي یو خو انفرادیم الله پاک خی مال او دولتی عزت نه عزت یو مال او دولت نه الله پاک خی خدا دنیا چې الله پاک ختمي نو د دین مخ کې بم الله پاک او خی چې امام مهدی علیه الرضوان راشي کنا نو هغه بس صرف یو عالم دینی هغه سره به سرمایه او مال او دولت نه او په مقابله کې چې څومره کفري قوتونه هغه به د دنیا د خزانو مالکانی او دا مسلمانان به د هغه سره مقابله کوي دجال چې کله راشي هغه سره به خزانی دجال اکبر به د خدای توب داوا کوي د دنیا د خزانه به داغه په تسلط کی عیسی علی السلام سره به خزانه نه روحانی قوت پي ایمانی قوت پي خو ګټه بچاته ملاويږي چې چا سره روحانی قوت ته دا مادیات په ټول پیل کیږي نو الله پاک په دې اخره کې مخای چې دا غ مادي شي نه دي دا غ خزانه دي دا غ مال او دولت دي نورونو دا سرمایه د مال او دولت دا زما استاد فخر او غرور د پاره نه ده دا د تکبر د پاره نه ده دا الله پاک چې چاله ور کړي بس الله شکر دې ادا کی او په کار خیر کې دې لګي